شو هغې باره کې ووایئ دا دې باره کې تاسو تفصیلات ووایئ. जी زما نوم آرزو خان دی د ټرانسجنډر کمیونټي د خیبر پښتونخوا پریزیډنټ یم او دا د آی ای سی چې کوم دی یو کمپین دی د ټرانسجنډر کمیونټي سره چې کوم ظلم زیاتې کېږي څنګه چې مثال د ډولفین ایان دی داسې آی دن په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی خواجه سرا ننازبه ویډیو جوړېږي د هغوی سره جنسي تشدد کېږي ډېر داسې واقعات دي چې هغه موږ بیانولی هم نشو چې په میډیا باندې چې زموږ د کمیونټي سره څه ظلم زیاتې کېږي خو د هغې دپاره دا کمپین موږ چلو چې دی پبلک سوسایټي کې لږ اویرنس راشي او د دوی ذهن کې لږه پوهه راشي چې خواجه سرا هم انسانان دي هغه هم په دې معاشره کې پیدا شوي دي د دې پښتنو بچي دي ایز ا پاکستاني سټیزن دي او هغوی ته پوره با اختیار عزت سره د رهایش د اوسېدو او د زندګۍ بسر کولو په دې پاکستان کې زندگی حاصل کولو حق حاصل دی ولې چې که تاسو وګورئ نو زموږ د پاکستان نه په دې ټایم کې ډېر داسې خواجه سرا دي چې هغوی لګیا دي د ملک نه بهر روان دي او دغه شان زمونږ ډولفینیان هم چې کوم ده هغې هم بېکاره دي مستو د وجې نه د ترکي ټکټ کټ کو او هغه هم ترکي ته شفت شوه نو تر کومه پورې به زمونږ خواجه سرا تختی تر کومه پورې به زمونږ خواجه سرا قتل کېږي تر کومه پورې به د عوام کې د سوسایټي کې اویرنس راځي د کمی بیشې اویرنس به وي نو د دې د وجې نه هم دا کمپین چلو نن هم په ټولو رکشو ولګولو اوس زو د لاهور اډې ته جکیم اډې ته هغې کې به لګو بیا به زو یونیورسټي ته کالجز ته او د دې نه علاوه چې کوم دا پارکونه دي د دې نه علاوه چې کوم دا NGO سیکټر دی د دې نه علاوه چې کوم ګورنمنټ ادارې دي که هغه ټون 1 دی ټون 3 ټون 4 داسې هغې شو نو دې ټولو کې هسپتالونه شو LRH کې TH هسپټل کمپلیکس هسپټل شو دې ټولو کې به دا کمپین مونږ چلو. دا کوم قسم خلک دي چې دا تاسو سره دونه ظلم او زیاتیات کوي؟ زه به دا ووایم چې دا زموږ په شان انسانان دي خو چونکې د تعلیم د ایجوکیشن د وجې نه یا د اویرنس د وجې نه پاکستان کې به دې خلکو ډېر زیات کمی دی او که تاسو وګورئ نو زمونږ د کمیونټي دپاره چې یو عام ماشوم وي نو هغه به مونږ پسې اواز کوي چې دا خواجه سرا دی دا بدک دی دا پلانکې دی دا ډنګړي دی سل قسمه اوازونه مونږ پسې کوي نو ولې مونږ د دوی په شان ساه نه اخلو مونږ د دوی په شان خورو نه مونږ د دوی په شان اوده کېږو نه د دوی نه به داسې کمه خبره کې مونږ کې کمې بیشې دی که د سړو کار یې هغه مونږ کوو که د ښځو کار دی هغه مونږ کوو الله پاک که وګوري نو دوه کوالټیز به مونږ کې ښودي دي خو چونکې زموږ په خلکو کې دا اویرنس نشته چې دا هم انسانان دي په دې معاشره کې دوی زندګي څنګه بسر کېږي. مور پلار له خو به دا ورکوم چې هغوی ته کله پته ولګي چې یو ماشوم خواجه سرا دی نو په سر دې لاس راکاږي او خپل کور کې د بله دونه عزت ورکړي چې دې معاشرې ته نه راوځي او که چېرې دې معاشرې د خلکو د وجې تنقیدونو د وجې نه هغه ماشوم بار کوي نو معاشره کم ټایم کې بیا په کار راځي ستاسو هم هغه معاشره ستاسو په ماشوم تهمت لګوي چې دا سیکس ورکر دی او دوی سیکس په علاوه نو بهتره دا نه چې ماشوم ته کور کې وساتي مدرسه کې وساتي هغه له یو مدرسه کولاو کا هغه له یو سکول کولاو کا چې هغه مخکې نور ماشومان ته تربیت خبر کړي.